د هر شي په دنیا کې خپلې پیدې دي. د قرآن مجید د تلاوت په دنیا کې خپلې پیدې دي. آخرت کې له الله رب العزت ډیر څه ورکوي. د منځ خپلې پیدې دي، د زکات ورکولو خپلې پیدې دي. بهرحال لیکن د استغفار هم ډیر زیاتې پیدې دي. الله رب العزت په ډیر زیات خوشحالیږي چې کله انسان استغفار کوي، استغفر الله استغفر الله. نو انسان نن سبا هر یو انسان پریشانه دی، حالاتو د وجنه، د مهنګایۍ د وجنه، د هر شي وجنه. استغفار د هر څه ختمي. استغفار کوه. دویم چې چا حالات خرابي نو د استغفار سره ټیک کیږي. چې په چا څو په مشکلاتو کې راګیري، هر قسمه مشکلات په ده باندې را رواني، امتحاناتو کې مبتلای، نو استغفار دی کوي. الله رب العزت په استغفار سره د هر څه دفع کوي. او څوک چې غریبي نو استغفار دی کوي، الله رب العزت په غریبي ختمي. د دې آیات فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، د دې آیات ته لاندې لیکلي دي چې د چا بچی نه، د چا څوک مشکلاتو کې راګیري، د چا سم مال نه، څوک پریشان نه، نو استغفار دی کوي. الله رب العزت په استغفار سره د هر څه ختمي. او باران چې کله نه کیږي نو چې انسان استغفار کوي، په خپلو ګناهونو باندې استغفار کوي، د نورو خلکو دپاره استغفار کوي، الله رب العزت دا ګناهونه له معاف کوي.